بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وقد يقال للجزئي معنى آخر وهو ما كان أخص تحت الأعم. د جزء حقیقی نه پس اوس د جزء اضافي تعریف کوي او د جزء حقیقی او د جزء اضافي په منځ کې نسبت بیانوي. نه پوهیږئ نو عنوان بشي التعریف تعریف جزء الاضافي. تعریف جزء الاضافي والنسبة بين الحقيقي والإضافي یا والنسبة بينهما. په دې عنوان به تکرار کې اړوي. فصل. وقد يقال للجزئي معنى آخر. ویتا خو د جزئی یو تعریف کو خو د جزئی یو تعریف بلوم دی. یو تعریف مونږ سو کولکو اغا چې په کثیرینو باندې صادقو ناراضي. اغا مفهوم چې په کثیرینو صادقو مثال هم سور کړو لکه زید په یو ذات زید دلالت کوي په کثیرینو باندې صادقو ناراضي. دغه یو تعریف وکړه. وی وقد يقال للجزئي معنى آخر. کله کله د کلی یو بل تعریف د جزئی او بل تعریف هم کیږي. وهو ما یا بل معنی دا وهو ما او هغه داسې جزئی دی. وهو ما كان أخص تحت الأعم چې دی د اعم د لاندې خاص شوي. کلا به ترجمه وکړو ته وی کم ځای ګرځي د اخص نه لاندې عام شوي د اعم نه لاندې خاص شوي چې د خاص نه لاندې عام څنګه. وهو ما او دا داسې جزئی دی کان اخص تحت الاعم چې دا د اعم لاندې خاص شوي. دې ته څه ویل لکه جزء اضافي. تعریف د جزء اضافي څه شو فرید الله؟ ما كان اخص تحت الاعم. دا جزئی چې دا د اعم لاندې خاص شوي. صحیح شو کنه؟ فالانسان على هذا التعريف جزئي. مخکې خو تاسو وایي چې انسان کلی دی ځکه چې انسان په زید امر بکر یعنی په کثیرینو صادق راځي. د مخکنی تعریف په اعتبار انسان کلی و خو د دې تعریف په اعتبار انسان څه شو؟ جزئی شو. پوهیږي اگر چې بذات د عام ولې نه دی لیکن لدخوله تحت الحيوان دا د عام د لاندې داخل دی او عام حیوان دی. حیوان عام دی انسان ته څه دی؟ نو د ما كان اخص تحت الاعم دا انسان اخص تحت الاعم دی او کنه دی؟ عمران اخص شي شو شاباس او اعمو ناره تکبیر ماشاءالله سړی خدي ویخ دی. تاسو سوې بیمار دی. وکذا الحيوان دک سی دا حیوان خو اوس خو حیوان کلی دی کنه کده کی خبره خو نشته کنه خو دا حیوان هم په دغه اعتبار څه شو؟ جزئی اضافي دی. جزئی حقیقی نه دی خو جزئی اضافي دی. ولی لدخوله تحت الجسم النامی ځکه دا حیوان د جسم نامی لاندې داخل دی. پوهیږي کنه؟ نو دا جسم نامی عام شو او حیوان تی چی شي شو؟ نو تعریف سره یو لګوا ما کان اخص تحت آگے چلو. وکذا الجسم النامی دک سے چې کم دی وی دا جسم نامی اس خو مونږ وی چې دا کلی دی لکه مونږ د دې نه شروع کړه ګوره جوهر جوهر نکات راشه جسم مطلق جسم مطلق نکات حسین سشتا حسین احمد سشو ولی جسم نامی جسم نامی نکات حیوان د حیوان نکات انسان د انسان نکات نو دا ټول برجری دا جزء اضافي دي او زید جزء حقیقی دی. دا ټول د یو عام نه خاص شوي دي کنه. د جوهر نه کته والی د جوهر نه کته چې کم دی نو څه شی دی؟ جسم مطلق د کنه دا جوهر نه خاص شو کنه شو جوهر د عام شو کنه د دې جزء اضافي شو. بیا د دنه چې کم دی جسم خاص شوی دی جسم نامی نو جسم نامی خاص شو او جسم مطلق دې شو. بیا چې کم دنه حیوان دی رپاسه د جسم نامی دی نو حیوان خاص شو جسم نامی ته. بیا د انسان د پر حیوان عام شو انسان ته نه پوهیږي. نو ما کان اخص تحت الاعم اغه جزئی چې دا اخصی تحت الاعم. سمجھتم کنه سمجھتم؟ خجی
وکذا الجسم المطلق لدخوله تحت الجوهر. اوس دا جوهر د ټولو نه عام دی نو دته به کلی وي دته جزئی اضافي په خبره پوهېږي که نه او دا باقي ټول څومره کلي چې دي دا جزئی اضافي هم دي او زید چې دی نو دا جزئی حقیقي دی جزئی اضافي ورته نشي ویلی. دا نقشه به جوړه کړه صحیح ده سبا به زه تپوس کوم. هغه کلي چې د ټولو نه زیات عامي نو هغه جوهر دی د هغه نه لاندې جسم مطلق د هغه نه لاندې او د هغه نه لاندې او د هغه نه لاندې انسان او د هغې نه لاندې افراد د انسان زید امر بکر خجي. نو اوس نسبت بیانوي هغه عنوان هم کافي دی او که نه هغې ته ایک لیکې دلته دو لیکې هم کافي ده. والنسبت بین الجزئی الحقیقي جزئی حقیقي نه یو ټکي ځان سره ولیکې چې نسبت معلومولی شي حافظې خو ډېرې ښې دي. والنسبت بین الجزئی الحقیقي وبین هذا الجزئی المسمى بالجزئی الاضافي عموم وخصوص مطلقا. عموم وخصوص لکه مطلقا ولې منصوب دی چا ته پته شته؟ ماشاءالله. والنسبت بین الجزئی الحقیقی علم سراج الدین نه پټ کا. والنسبت بین الجزئی الحقیقی ما ته فدر کوي چې غلطه وي دا تشلا سوچته لک کمال دی. والنسبت بین الجزئی الحقیقی وبین هذا الجزئی المسمى نسبت په منځ د چا چا کې لیکتا د جزئی حقیقی او د جزئی اضافي په منځ کې. المسمى دته جزء اضافي څه ته وي اضافت نسبت ته وي او دیم د غیر ته د نسبت د وجه اضافي شوی دی. بنفسه هو چې کم دی دا جز نه دی که نه بنفسه جزء نه دی خو غیر ته د نسبت د وجه نه جز ګرځېدلی دی نو جزء اضافي جزء اضافي. عموم و خصوص مطلق دی څه نه لکه تاسو پرون ویلو چې عموم خصوص مطلق څو مادې غواړي او عموم خصوص من وجه سو غاړي او نسبت د تساوي یو خجي. نو وی عموم خصوص مطلق دی لاجتماعهما فی زید. اوس په زید کې چې کوم دی جزئی حقیقي هم صادق راځي او جزئی اجتماعي او شو بل وصدق الاضافي بدون الحقيقي في الانسان. اوس وګوره اضافي صادق راځي سرازی لگا بدون الحقیقی فی الانسان بغیر د حقیقی نه په انسان کې په زید کې سر علی لکا اور په انسان کې سر راغی په د باندې جزء اضافي صادق راغی خو بدون الحقیقی دا جزء حقیقی نه دی. ولی جزء حقیقی هو هغې ته وایي چې په کثیرونو صادق نه راځي انسان خو په زید مربکر باندې سر راځي وی فإنه جزئی زکه دا انسان جزئی فإنه جزئی اضافی دا انسان جزئی څه دی اضافي دی وليس بجزء حقيقي او دا جزء حقيقي لأن صدقه زکه د انسان صادق راتل صدقه څه ترجمه شو جمله د انسان صادق راتل على كثيرين په كثيرين باندې غیر ممتنع دا ممتنع نه دي یعنی انسان په كثيرين صادق راتلی شي چې په كثيرين صادق راځي هغه ته کلی وي چونکه بل جز ته نسبت شوی دی په دې وجه باندې جزء اضافي هم شو څه شو لکه خجي دو ماده واړي یو اجتماعي او بل دلته کې دو مادو ته ګوره زید باندې جزء حقيقي او اضافي دواړه څنګه صادق راځي دا څوک ویل شي دا عام نلان دی خاص شو کنه شو نو څه شو اوس اضافي بوته څنګه عائشہ بسې په خبره پوهېږي که نه دې هسې وایي چې شرط عظیم یې شوی دی عالمه کم کمال دی وکړو دا د چاپلار ټیک کړی وی که تا نه وي کېدي چې ما هم ورپسې شرحه کتې نور علم څه ته وی بس عاجزي یا ناشکري چې چا کې راشي ستاسو په شاني خبره پوهېږي علم هم دې ته وایي چې داسې اسان ټکي ټیک کړي ما ته عادت اسانو تاسو ته خو ګرانو که نیویلی به فإنه جزئی اضافي خجي نو دا جزء حقيقي هم شو جزء اضافي هم شو نو ماده کم شو د اجتماع اوس انسان باندې صرف جزء اضافي صادق راځي جزء حقيقي په صادق نو دا کومه ماده شو ماده د افتراق شو څه شو ولکیا ماده د افتراق. فصل الكليات 5 دا فصل له تاسو دا ویلې مو بس کوي صحیح ده. فصل الكليات 5
د کلی او د جزئی نه د مکمل فراعت نه پس اوس د کلی د خپل افرادو د حقیقت کېدو او نه کېدو په اعتبار سره د کلی تقسیم کوي. نو تاسو به د عنوان اول ولیکئ تقسیم الکلی، تقسیم به اعتبار حقیقت الافراد. نو کلی په دې اعتبار سره پسو قسمه د پدوا، کلی ذاتی او کلی عرضی. کلی ذاتی نو فصل الکلیات و خمس، کلیات سدی پنځه دي. تاسو لیکئ کلیات خمسه مع وجه الحصر، مع وجه الحصر. منطقیان حضرات دی د کلیات فرضیه یعنی د لاشے او د لا موجود نه باس نه کی اگر منطق کے باس تیر شو شرط تعذیب کی یاد مو دے ولی د کلیات فرضیه یا د لاشے یا د لا موجود په خارج کې هیڅ فرد موجود ہو نشتا. مونږه ذهن کې وایو چې یاره مثال په تور داسیس چې کم دی لاشے دی نو په ذهن کې هم لاشے راوستو کنه، خو اوس د دې لاشے په خارج کې افراد نشتا نو دې ته وایي کلیات فرضیه. دا اصل مونږ فرض کړو چې داسیس لا موجود دی څه دی لکه نو د لا موجود په خارج کې د سره افراد نه پوهیږي کنه. د بعض خلک چې په صفاتو مسله کې غلو کې هغه یو ګیس ویلی مو وایي دا الله رب العالمین چې دا په مرتبه د لا وجود دی څه دی نو دا خو په خپل فلسفه هم ځکه کافر شي چې شرط تعذیب کې وایي والله علم علی الاصح لذات الواجب الوجود ال ده هم واجب الوجود ګڼي. نو چې لا موجود شنو لا موجود او واجب الوجود خو نسبت د تباین دی او نقیضین دي. خبر باندې پوه نه شوي. نو کم چې کلیات موجوده دي فرضیه نه یادوم، کلیات موجوده په 15 قسمه دي. وجه حصر پیدا سي دي کې کلی به یاد خپل افرادو، کلی به یا د خپل افرادو او د جزئیات او حقیقت کې داخلي او یا به کلی د خپل افرادو او جزئیات په حقیقت کې داخل نه بلکې خارج وي. په خبره پوهیږي کچره په خپل حقیقت په افرادو کې داخلي نو یا به د خپل افرادو مکمل حقیقتي یا به د خپل افرادو یا به د افرادو مکمل حقیقت نه بلکې د خپل افرادو د حقیقت جزء وي. د حقیقت بسې که مکمل حقیقت نو دا نوع ده او که د افرادو د حقیقت مکمل نه بلکې د خپل افرادو د حقیقت صرف جزئی نو بیا جزء مشترک دی. څه شي دی لکه دې ته جزء ممیز هم وي او که جزء مشترکی نو دته به جنس وي. سبا وته اوس که چېرې جزء ممیز نو بیا فصل دی ځکه جداوالی راولي کنه. څه شي دی لکو او که دا کلی د خپل افرادو جزئیاتو د حقیقت نه خارجي نو بیا چې په کوم افرادو باندې دا کلی صادق راځي دا به یا د یو حقیقت والی یا به مختلف الحقایق که په داسې افرادو راځي چې حقیقتونه یو وي نو خاصه ده څه ده لکه او که حقیقتونه مختلفي نو عرض عام دی. څه شی دی آگے چلو. الکلیات و خمس کلیات 15 دي. الاول الجنس ډومبه پکې جنس دی. ډومبه څه دی لکه جنس ځکه مقدم کو جدا تمام مشترک دی د خپل افراد لپاره. الجنس دا جنس دی تعریف کې لابودی کنه د جنس نو فصل نه وهو کلی دا داسې کلی دی دا کلی په منزله د جنس کا خو چې مقول علی کثیرین ویلی شي په کثیرین یا صادق راضی په کثیرین مختلفین بالحقائق چې نو احتراز عن النوع شو نوع تی وته ځکه هغه متفق الحقائق کنه او چې فی جواب ما هو نو احتراز د څه شو د خاصه نه د فصل نه چې د ایوشن هو په ذاته په جواب کې راځي خاصه عرض عام نه احتراز شو. نو الجنس وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو واذا جنس داس کلی دی چې د مختلف الحقائق سيزونو باندې سره راځي لکه صادق راځي کله په صادق راځي په جواب ما هو چې پس سره سوالو کې په ما هو سره تسوالو کې نو په جواب کې چې تا ته کم سیز راځي بسري اب جنسي په خبر باندې پوه نه شوي. کل حیوان لکه حیوان فانه مقول على الانسان والفرس والغنم واذا حیوان په انسان او فرس او غنم صادق راځي اذا سئل عنها بما هي کله چې ته په ما هي سره تاسو کې وداسي وي ويقال الانسان والفرس ما هما انسان او فرس څه شي دی په ما هما سره سوال شو کو نه شو نو دا اوس متفق الحقائق دي که مختلف الحقائق
ولی انسان حقیقت خو حیوان ناطق دی او د فرض حیوان ساحل دی کنه په خبره باندې ورسېدی نو مختلف الحقایق دي خو په ما هو سره جواب نو فل جواب حیوان جواب کې موږ د سره راغی نو دا حیوان د انسان او فرض د پارس شي شو جنس شو په ونه رسېدی د مختلف الحقایق سيزونو په باره کې چې په ما هو سره سوالو کې په جواب کې سره شي هغې ته څه وایي جنس وایي هغې ته څه وایي وړو جنس وایي کلی به په دوه قسمه یاد ساتئ په څو قسمه په دوه یو کلی ذاتي دی او بل کلی ذاتي څه ته وایي کلی ذاتي هغه دی چې د خپلو افرادو په حقیقت کې داخلي او کلی ارضي څه ته وایي چې د خپلو افرادو حقیقت نه خارجي کلی ذاتي په درې قسمه دی جنس نوع فصل جنس نوع کلی ارضی په دوه قسمه دی خاصه او ارض عام اوس راشه جنس ته جنس تعریف بسوکو کی جامع ها جنس هغه کلی ذاتی دی یو منټ دا ترجمه کې خبره ده کلی ذاتی اقسامو کې راغی کنه نو جنس هغه کلی ذاتی دی چې د ما هو په جواب کې د مختلف الحق د ډیرو مختلف الحقائق سيزونو په افراد کې صادق راځي په افرادو باندې ویلی شي ٹھیک شي جی لکه سوال لباس سره کو الانسان ما هو والفرس ما هو والغنم ما هو مختلف سيزونه دی وکړه کنه نو اوس په جواب کې راغی حیوانون څه شو لکه نو دا حیوان جنس شو ولی دا حیوان اطلاق په انسان هم دی په فرس هم دی په غنم هم دی او دا ټول مختلف الحقایق دي څه دی لکه اوس د جنس دوه تقسیم ولیکې دوه قسمونه اقسام الجنس اولو لیکه تعریف الجنس مع الاقسام یو جنس قریب دی او بل څه دی جنس بعید جنس قریب څه ته وایي هغه کلی ذاتی ولی مې هلکه ذاتی قید ولګو دا د ذاتی اقسامو کې کنه هغه کلی ذاتی چې د نوع دپاره بغیر د واسطې جنسي بلا واسطه چې د نوع دپاره جنسي هغې ته وایي جنس قریب لکه حیوان د انسان دپاره څه دی لکه د انسان او د حیوان په منځ کې واسطه شته نشته نو انسان دا حیوان چې کوم دی د انسان دپاره شو جنس قریب څه شو لکه په نږدې سيزونو کې د مشارکاتو نه جدا کو کنه الګ جنس قریب څه ته وایي هغه کلی ذاتی چې د نوع دپاره بلا واسطه سي جنسي لکه حیوان دا د انسان دپاره څه دی جنس دی او انسان چې دن دا د زید عمر بکر د پاره څه دی زاوی جنس دا نوع ده تو سسان ټکی ولې غلطه خا جنس بعید تراشه جنس بعید هغه کلی ذاتی دی چې د نوع د پاره بالواسطه جنسی بلا واسطه نه بلکې بالواسطه لکه جسم نامی د انسان د پاره پمنس کې حیوان واسطه راو کنه دا سمجھ تو ملکو فصل الثانی اوس د کلی ذاتی دویم قسم د نوع ذکر کی څه ذکر کی د کلی ذاتی دویم قسم د نوع الثانی النوع وهو کلی مقول على كثيرين د نوع حقیقی تعریف د تکی د څه تعریف د تکی د نوع حقیقی وهو کلی مقول على كثيرين دا نوع حقیقی دا سه کلی ذاتی دی نو کلیون چې وې دم په منزله د جنس دی څه شی لګه مقول على كثيرين چې صادق راځي په کثیرینو باندې چې متفقین بالحقائق وي نستی وتلو جنس تی وته ولی هغه مختلف الحقائق فی جواب ما هو چې وي نستی وته خاصتی وته ولی اده هو فی ذاته به جواب کې راځي نو چې تب ما هو سره سو کې سوالو کې او کثیرین متفقین بالحقائق په جواب کې راشي هغه بنوږي هغه بسی لکه انسان سدی لکه انسان دا څه شی شو لکه دا چې په صف جواب کې راشي دا بنوږي لکه تاسو دا وې چې لکه زید عمر بکر ما هم زید عمر بکر سدي نو تا وې حیوان انسان سدي وې نو دا انسان د زید عمر بکر د فارس شو نوع شو ولی د زید عمر بکر خصوصیات او حقائق یو ټول حیوان ناطق دي سدي لکه وللنوع معنى آخر او د نوع یو بل معنم ده د نوع ګوره یو نوع حقیقي او بل نوع اضافي نوع حقیقي څه ته وایي چې هغه د ما هو په جواب کې راځي په متفق کثیرین متفقین بالحقائق په جواب کې
د کثیرین متفقین وللنوع معنى آخر د نوع یو بل معنی د چاغه ته نوع اضافي وي په خبره پويږي څنګه چې جزئی حقيقي جزئی اضافي او دغه سه نوع حقيقي او نوع اضافي دي او هو ماهیت دا نوع حقيقي نوع اضافي داسې ماهیت دی یقال علیها چې پدې هم صادق راضي وعلى غیرها او په نور باندې هم راضي الجنس بطور جنس په صادق راضي فی جواب ما هو چې ته په ما هو سره جواب وکې نوع اضافي هغه کلی ذاتی شو نوع اضافي چې دې سره د نور ماهیتونه راواخلي او په ما هو سره سوال وکې نو په جواب کې مدک جنس راشي لکه ما ته ګوره حیوان او شجر مې راواغستل او سوال مې وکړو دا مختلف الحقائق دي کنه الحيوان والشجر ما هما الحيوان ما هما نو جواب کې وسره شي جسم نامی نو دا اوسو یقال علیها وعلى غیرها دا په شجر باندې هم صادق راځي خود دینه په غیر هم صادق راځي لکه په حیوان هم صادق راځي نو یقال علیها وعلى په دواړو باندې چې صادق راغی دي ته وی جزء اضافي څه شی وته وی راکا وی جزء اضافي نوع اضافي وبين النوع الحقيقي والنوع الاضافي عموم وخصوص من وجه اصول کې اک عنوان واخله والنسبه بينهما سره ولیکي اوس د دوړو منځ کې نسبت بیانې چې د دوړو په منځ کې نسبت د عموم خصوص من وجه ده څه دی لګا ولی عموم خصوص من وجه بسو ما دی واړي درې یو ماده اجتماعي او دوا لتصادقهما على الحيوان على الانسان دا ماده اجتماعي ده دا څه ده لګا انسان کې چې کوم دنو حیوان هم راغی کنه او جسم نامی پکې هم راغی نو ماده اجتماع شو کې افتراق ماشاء وصدق الحقيقي بدون الاضافي في النقطه دا نقطه ته وګوره دا سما یو نه خوکړه تاکي و شو کنه دې ته نقطه وې دا تقسیم نه قبلي قابل للابعاد ثلاثه نه طول عرض عمق دا شنو نه کی مثال دا سه نفس نقطه مې وکړه نو وی وصدق الحقيقي بدون الاضافي في النقطه پدی نقطه باندې نوع حقيقي صادق راځي نوع بدون الاضافي خو نوع اضافي په صادق نه راځي نوع اضافي به ولی دا سیسیز نشته چې هغه کې نقطه او غیر نقطه دواړه شامل یقال عليها وعلى غيرها په نقطه کې نه غنا نقطه خصوصاتونو او قسمونه نه کو دا یو نقطه یې غنا خاجی وصدق الاضافي بدون الحقيقي في الحيوان اوس په حیوان کې چې کم دینو س صادق راځي نوع اضافي په صادق راځي په حیوان ولی یقال عليها وعلى غيرها جسم نامی کراږي کنه لګي خو بدون الحقيقي په د باندې نوع حقيقي صادق نه راځي نوع حقيقي به ولی دا په متفقین بالحقائق باندې نوع صادق او حیوان خو مختلفین بالحقائق دي ځکه فرس بقر غنم او زید امر بکر ټول ته حیوان وي نو مختلف الحقائق شو کنه شو الکه په پنه شوې انسان باندې د نوع حقيقي او د نوع اضافي دواړه خبره صادق رالی دي ته وي ماده د اجتماع سوي وتا نوع حقيقي به ول صادق رااله ځکه چې انسان دا خو یو داسې کلی دي چې کثیرین متفقین بالحقائق باندې صادق راځي د ما هو په جواب کې په خبره پويږي کنه اوس په انسان باندې له نوع اضافي ول راځي انسان راوالا ورسره فرس راوالا او سوالو که چې الانسان والفرس ما هم نو جواب کې سره راغی حیوان الانسان والفرس ما حیوان راغی کنه نو حیوان په دواړو باندې یقال عليها وعلى غيرها حال دا چې الجنس حیوان خو جنس دی نو د انسان او د فرس په جواب کې سره لل جنس راغی کنه نه دی وی چې جنس په جواب کې راځي دا به کوم نه وږي نوع اضافي اوس نقطه راواله پدې نوع حقيقي صادق راځي خو نوع اضافي به صادقو نو دا ماده څه شو افتراق شو نوع حقيقي به څنګه صادق راځي نقطه یو داسې کلی دي چې کثیرین متفقین فی الحقائق په ما هو په جواب کې راځي یو نقطه ده نو کدا ما لس نقطه او ټول حقیقتونه به یوي کې جدا وي یو شی وي تا ته چې کوم ټکي په خله خلګي ته کوم دغه سیدا اسی به جدای دا پیښور او دغه خو نه دي کوټه چې جدا جدا وي په خبره باندې پوه شئ خاجي نو نقطه اوس دا کثیرین متفقین بالحقائق په جواب کې راځي چې کله ته سوال سو کې ان نقطه ما هي نو جواب کې بس راځي هي عرض قائم بالخط دا یو عرض دی داسې چې په یو خط سره قائم دی ٹھیک شو کنه لا يقبل القسمه قطعا چې تقسیم نه قبلي او تو ګوره د دې افراد کثیری کنه دي کثیر
او د ټولو حقیقتونه یو دي نو اضافي په د باندې صادق ناراضي په خبره پويږي کنه او د نقطې د پاسه یو داسې جنس هم نشته چې هغه سره ته بل ماهیت راواله او په ماهیت سره سوالو کې په جواب کې جنس راشي دا خبره په نقطه کې نشته بهرحال حیوان باندې نوع اضافي صادق راغی کرانغه نوع حقيقي به صادق نه دراغله خا دویمه ماده افتراق شو څه شو لکه خا نوع اضافي په ول صادق راغی چې دې سره مونږ شجر را واغستو او سوال مسنګ وکړو الحيوان والشجر ما هما نو جواب کې سره لل جسم نامی خا انسان باندې نوع حقيقي او نوع اضافي دواړه صادق شو غني شو څنګه راواله د سره شجر او سوال وکړه الحيوان والشجر ما هما نو جواب کې براشي جسم نامی نو جسم نامی جنس شو غنه شو جسم نامی جنس شو غنه شو خا اوس راشه انسان باندې نوع حقيقي او نوع اضافي دواړه صادق کا شول کنه شول لکه په انسان دواړه صادق نشو جواب کې جنس راغی کنه اوس راشه نقطه را په نقطه باندې صرف نوع حقيقي صادق راغی او نوع اضافي به صادق هو ها او په حیوان باندې سره صرف نوع اضافي به صادق راغی نوع حقيقي به صادق هو نو دا سو ماده شوي درې ماده شوي دوه ماده د افتراق او یو ماده د اجتماع نو چې کله درې ماده موجود شوي نو دې ته وایي نسبت د عموم خصوص من وجه صحیح وته لکه اذان لا خبر ده چې دا د متأخرینو په درای په اعتبار سره ده په خبره پويږي کنه د چا پر رائے سره ده او بعض علماء دا یو رائے ده چې په دې کې د عموم خصوص مطلق نسبت ده څه ده لکه نوع حقيقي وی خاص ده او نوع اضافي دا غین عام ده په خبره باندې ورسېده لکه چلو